دا مونږ نن دی د تحصیل چمکني صدر کو د مسلم لیگ دغه نوټیفیکیشن ورکو کاشو ډیره مننه الله دې مبارک او بس الله دې کاکړه کچې همت وکړي ان شاء الله ان شاء الله هم دې زه تاسو ته یم چې مال راغلی او تاسو شکریا به ادا کوم چې تاسو راغلی او دا ټول مرګري نن راغلي دي ان شاء الله دوی به زموږ پاکستان مسلم لیگ کاف کې شمولیت کوي قریب او پروګرام به کوي نو موږ دوی ته هرکلی وایو او موږ چې دوی ته هرکلی دې لپاره وایو چې دوی عزت راکړی دوی راغلي دي الله یې دوی خوشحاله ساتي خو دا یم چې د پېښور نه صوبې زه صدر یم د پاکستان مسلم لیگ د دې نوم پاکستان مسلم لیگ دی خو خلک ورته کاف لیگ وایي حالانکې الیکشن کمیشن کې دا رجسټرډ دی پاکستان مسلم لیگ په نوم باندې او کاف ځکه وایي چې د قائد اعظم په اصولونو باندې چلیږي او مونږ کارکردګي دا ده چې زموږ فیډرل منسټر چې کوم دی چودھری صالح حسین صاحب دلته کې مختلف هغه سره چې کوم محکمې دي د لیبر دي د یو بی آی د اورسیز پاکستان دی نو مونږ دې صوبه کې اول یو پروټیکټر دفتر او پروټیکټر ایته وایي چې کم خلک بار ته وزټ د پاره ځي او ویزې لګوي نو هغه ویزې صرف به اول پېښور کې یو دفتر و اوس مونږ کې دا وکړل چې د پېښور نه علاوه مونږ کې په ډي خان کې په سوات کې په ابټاباد کې او په بنو کې هم دفتر کولو کې چې خلکو ته یو فیسیلیټي ملو شي او پېښور باندې رش نه جوړیږي نو مختلف دفترونه هم کولو کړل چې هغه ته هم په خپل دورشله باندې په خپل کور باندې ایته د وزټ ویزې د پاره چې کم دغه ویزه ملاویږي نو عمل ته کې سټیم شي دویم نمبر مونږ د لیبر د پاره ورکر ویلفیر بورډ او ورکر ویلفیر فند طرف نه دلته د ربونو روپو فندز ورکل چې دلته لیبر کالونیانې جوړې شي په مردان کې په پېښور کې په ډي خان کې په سوات کې په ابټاباد کې ای سره کالجونه فیډرل جوړ شي چې هغه فری اف دغه وی فری ایجوکیشن ورکي دی محکمې چې دی دلته کې د لیبر د پاره دغه د بچو د ایجوکیشن د پاره ګرانټس منظور کړل د غي جهیز فند منظور کړل ای د پاره نور چې کوم د ضرورت زندگی د پاره فند سو دغه مقرر کړل چې هغه ته د غریب خلکو ته لیبر کلاس ته اسانتیانه پیدا شي او د پنشن انکریز کو د غي چې کوم یو بی آی والا پنشن ورکي نو هغه زیات کو چې کوم مخکې سمرو هغه نه ډبل کوس مسلم لیگ کاف داس یو پارټي ده چې هغه مونږ وایو چې د پاکستان خالقه پارټي ده هغه پارټي ده چې د پاکستان مسلم لیگ ده خو خلک ورته قائد اعظم لیگ وي چې کوم د قائد اعظم په اصولونو چلیږي هغه پارټي ده چودھری شجاعت حسین د ملک وزیر اعظم پاتې شوی دی وزیر داخله پاتې شوی دی سینټ کې پاتې شوی دی هغه خلکو د پاره یو داسې منشور ورکوي زموږ بلکې آئین کې دا دی چې زموږ په کنسټیټیوشن د مسلم لیگ آئین دا وایي چې زموږ ټول پالیسیانې به د قرآن او د سنت مطابق وي نو ټول نه اول خو زموږ دا پریمبل دی زموږ شروع کېږي دی نه چې زموږ ټول پالیسیانې به د قرآن او د سنت په دغه کې دویم خبره دا ده چې موږ عوامي او جنرل خلکو دپاره هر څنګه ښېګړه او هر څنګه غریب طبقې دپاره کار کول دي لکه دې نه مخکې کله حکومتو په دې زموږ علاقو کې ټول نه زیات ګیس او بجلی یوټیلیټي سټور دا د 2007 او 5 او 6 خبره کوم هر یو کلی کې د ګیس ورسولو د شیخانو پورې د ماشو پورې د نوخار ډسټرک کې د مردان ډسټرک کې ثوابۍ کې ګیس په لومبي ځل پاکستان مسلم لیگ راوستو په سوات کې په ابټاباد کې لکه دا ټول انفراسټرکچر د عربونو روپو هغه پاکستان مسلم لیگ په دور کې جوړ شو دې نه علاوه فیډرل سکولز ورکې جوړ شو دغه لاندې د ورکر ویلفیر فند لاندې په هر ضلع کې جوړ شو ای د سکالرشپ او هغه کسان نن داسې دي چې په لوی پوزیشنو باندې دي چې هغه په سکالرشپ باندې سبق ویلی دی نو بنیادی د مسلم لیگ منشور دا دی چې د عوام خدمت وکړي شي او د هغوی په درشله باندې خدمت وکړي شي او خاص کر د غریب سړي او بغیر څه تاسو نن هم وګورئ د مسلم لیگ یو لیډر باندې زموږ د پارټي څه کرپشن چارجز نشته کې حالانکه وزیر اعظم پورې پاتې شو ډیپټي وزیر اعظم پورې پاتې شو د پنجاب سند بلوچستان وزیر اعلی پاتې شو ټولو صوبو خو داسې څه دغه نشته چې دوی کرپشن کړی دی دوی غلاګانې کړي یا بل څه کړي دي نن هم څومره چې لوی د پاکستان سیاسي قائدین دي که هغه آصف علي زرداری دی که هغه نواز شریف دی اول چودھری شجاعت لځي که مولانا فضل الرحمن صاحب دی ځکه ځي چې د عزت او دغه کس دی خلکو له عزت ورکوي او خلکو له د ملک دفاع د ملک سالمیت د ملک استقامت دپاره خبره کوي د ملک هغه علاقو دپاره خبرې کوي چې کم پاسمانده پاتې شوي دي نو زموږ اصول دا دی چې موږ د غریب خلکو په دې وطن کې په دې پاکستان کې
دومره خدمت وکړو چې دا په دنیا کې یو نمایه ملک یو داسې ملک دغه شي چې هر څوک په عزت په نظر وګوري. په لومبي ځل چودھری شجاعت حسین چې کله وزیر اعظم شو نو پاکستان په پاسپورټ کې هغه اسلام لف ریلیجن اول نو دا چودھری شجاعت کړو چې کله وزیر اعظم پاتې شو. نو خبره ده چې مونږه اسلامي سوچ پاکستانی سوچ او د غریب عوام سوچ دی. دا خو چې بالکل صرف آیس نه هر یو نشه چې دی نو په دې دغه پکار دی ځکه چې پاکستان کې خو بیا هم کلاو به میلاویږي. تاسو یورپي ملکونو ته لاړ شئ چې هلته کې دا دومره قدغن نه دی خو هلته کې هم د 18 کال نه کم ماشوم هلک یا جنۍ نه خرڅولی شي نه ایشتی شي. هغه باندې پابندي ده قانونا پابندي ده چې 18 سال نه کم عمر نه خرڅولی شي او نه ایشتی شي. دلته کې دا بدقسمتي ده. په کار دا دی چې موږ خلک په یو ځای په شریک هغې خلاف آواز پورته کړو ځکه چې دا یو لعنت دی دا تباهي ده دا د زموږ نوي کل دپاره تباهي ده. نو دا هر قسم اقدام په کار دی چې موږ دا سیز بند کړی او بند یې په زور کوو که په رضا کوو ځکه چې دا سیز غلط دی نو غلط دی. نو مونږ خو همدې باندې دا سټریټ پالیسي ده چې هېڅ قسم نشه هېڅ قسم دغه باندې مونږ ټول قوم ټول عوام یکجا شي او د آواز پورته. سی سی پی او صاحب ډېر نر سړی دی ښه پښتون سړی دی او هغه چې کوم راتلو سره کاروانې شروع کړي دي نو بالکل اکټیو کاروانې کړي دي او مونږ دې وخت کې ضرورت دی چې لکه دا کم سیزونه هغه بند کړي دي کم د خلکو خلاف کاروایی کوي مونږ اپریشیټ کوو او په هر فورم باندې موږ هغه دغه کوو چې هغه کارکردګي ښه ده او الله دې هغه له صحت هم ورکړي او همت هم ورکړي چې هغه د نور د دې ملک او د دې قوم او خاص کر پېښور کیپیټل دی. ما بله ورځ امن جرګه کې هم دا ویلې چې تاسو د جنوبي اضلاع او د باجوړ او د وزیرستان خبره کوئ. پېښور کې سنیچنګ زیات شوی دی پېښور کې نشې زیاتې شوي دي پېښور کې دا څیزونه زیات شوي دي. روکتام دپاره ټیک ده پولیس به کوي سی سی پی او صاحب خپل همت کوي خو عوامو دپاره هم همت پکار دی چې دې خلاف آواز پورته کړي. شکریه ادا کوم تاسو دلته راغئ. حاجي صاحب خو تاسو ټول ته پته ده چې په صوبه کې دې څونه کارونه کړي دي او دا ټولې دنیا ته هم پته ده منډې تړلې د غریب دپاره او وایي د دوی چې کوم منشور او دستور دی موږ پړاو کړو نو بیا د کاشف څه شو هغې هم شکریه ادا کوم زموږ ملګری دی هغوی پکې موږ له دعوت راکړو بیا زموږ په خپل هم دا خواهش و چې موږ هم غریبانو سره خو مخکې منډې تړلې وو چونکې تاسو ټول ته پته ده بس موږ هم چې موږ هم شمولیت پروګرام کړی وکړو آلریډي شمولیت کړی دی انتخاب خان چمکني صاحب سره او هغې نه پس چې ما تنویر بھائی ته انویټیشن مې ورکوله چې راشي لکه نورو مختلف پارټیانو کې تاسو ګورئ جي د ورکر عزت پکې نشته جي بس صرف د جلسو او هغې پورې تاسو استعمالي صرف نو بس موږ له الله پاک داسې انسان راکړو انتخاب خان چې هغه ورکر له عزت ورکوي نو چې مال عزت یې راکړو دا دی بس ما ځان سره ټول عزتدار راوصل مې راځئ دلته عزت شته بهر نشته او پاتې چې د منشیاتو خبره شوه نو انشاءالله تعالی ځان سره به زه د خپل مشر هم کوم او ځان سره چې څومره مشران دي زموږ د پارټۍ انشاءالله په دې موږ بھرپور آواز اوچتو او انشاءالله تعالی دا نشه او دا نسور به ختموي.